والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دیجه پر خبر را رسیدلی و شیخ خبیب رضی الله عنه کړ شهید کېدو. عقبه بن الحارث د تنعیم علاقې له بوتلو او دوه رکعاته مونځ وکړي، ډېر ښایسته. دغه نور سبه چې شیرونه ویلي لقد اجمع الاحزاب لي وقلبوا واذا خلص ما خپل را جمع شو، نارینه او زنانه را جمع کړو او غوړی شما اعدام کی د خرما په دیونه باندې ورته نه زوټوم بل او پاغي باندې د پاسه راڅم لو. به ویل چې هیڅ پروا نه لرم چې کړه د الله په لار کې شهید شم، زما دا بدن بل ټوټه ټوټه به را جمع کی او پاغي دنه کې بووي چې څه چل کړي زب خپل جواب وکم ان شاء الله دا قزما وسودا می کړي. سلوي خورزي د بره د کجوري ونه کې ځوړندو او هغه ورته قتامه شروع یو څوګه راکته نه کی. رسول الله ملګرو له ویل چې خبيبه شهید شوی دی او ځوړن شوی دی، کوم سړی به هغه بسلړ شو چې راکته کې به دفن کی. عمر ابن امیہ الزمری ویل زه یا رسول الله زبدا کار وکم. یو انصاری مسر روان شو، خو رسول الله دا تشیر ورګه چې دغه مخکې د ابو سفیان مسله برابر کړي، دم قتل کې وی وژنه. وجدا وجد رسول الله بس کس لګله و سړی لګله شو په باندې عملیاتو کې وی وژنه. یو عربي تیر درس کې ویل شو چې کله هغه به حکم رسول شو، خنجر ځان سره راواخصو، دار بری عبد الاشحل سره چې دا وښ شو کې رسول الله صلی الله علیه و الله نبی ویل سړي دوکر راوړه. بوختنه وګړه جلګه پتا شو د عبد المطلب بچي سود د خلکو ویل دا رسول الله صلی الله علیه و سو خزانه د سره مائل کې راغسو چې چاله بده وګ کې خبره کوي چې زه د زړه کې گزار ورکم وي وښنه. وسید سے په نظر شو د رسول الله ډیرو تکړه ملګریو د سینې کې شو ورلري غرزه به ادب وسم کینه ته خو رسول الله باندې برسم لکه رملاس شي. خنجر ښکار شو، هغه ته واخصو رسول الله صلی الله علیه و ځان سره خېدی کا او دلته ویل چې لکه ولر علیه وزب القوم خو بده شر شمال امن را کوي. هغه دا چې ابو سفیان زته تیار کړو ما رسول الله ورته ویل چې زما ته ما بین کې الله الو ستا مقاصد نشي پوره کېدی، کته ما څومره زما قتل کوشش وکړي غوځه قیدی کوي درې ورځې بندیو. دغه نور سره راوستل شو کلمه شهادت رسول الله ورته طلب کړو دا او ویل چې اشهد الله اله الا الله گوئی کوم بده چې حقدار د بندګي یو الله دی او دا گوئی کوم چې د الله رسولي خوشي ګلاړو. ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم او الله نبی دعوت ورکې نه اسلام قبول کې نه رد کې وی ویل څه کسان ولګه دي نه جد علاقه د خلق امید دی چې ایمان راوړي. رسول الله چې سره غوښمنه دښمنی ده اسنه کزه د خپل مجاهدین ورته شیل کما ګیری نه کېل ده زما قسم به کمی واغه ډیری وې زما تعالی امن درکم. اوې کسان قرا اصحاب صفا د رسول الله روان کړه تشکیل کړه چې مشر دغه منذر ابن عقبه او یو ختم ورکه عامر ابن طفیل د حرام ابن ملحان په لاس باندې چې د ام سلیم ورور ویل چې د دعوت باغله ورکی. کله چې ورانو دي کسانو ویل چې د دوه کسانو موږ قانون لپریدو، عمر ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر نور بورش خط چې کله بیانول هغه شرف وکړه هغه وجلو او وجلو او ویل فست رب الكعبه دغه نو سبه سلیمان امر وړي چې لکه د مجاهدین سره آشنا خلک دي دوی په مرګ باندې ور داخليږي وجلې کیږي او یقیني دوله د امر د شمالومیږي چې مخامخ او بیم د چغې چې مون کامیاب یو دغه وجه درجه د الله د دوی مابین کې د مرګ یو پله په دې ورته ریږي او خیر انسان دا خبره به لري. د دینور ملګرو د وجلې اراده وکړه، لیکن بعض خلکو ویل چې مخ رسول الله سره دزبندي کړي دا تاسو څه کوئ. رعل او زکوان او عشیا بس دي قبيله په عملیات شروع کړه خو آتش په تکسانو کې وش په اوجل د رسول الله ملګری شهیدان کعب ابن زید ابن نجار دا زخمی وزانه به شهیدانو کې غلې کړو چې لکه زم شهید مغدا په معذور زمانه مدینه لاړو خندق کې بیره وفات شوه دي. مرغان په دې ذکر رال عقبه ابن منذر ویل دي عمرو ابن امیہ زمری له لکه دا مرغان ګرځي یا دلته وبدي او یا چل دي شراله د رسول الله وش په مجاهدین شهیدان پراته دي. د څه خفشوا او عقبه سی ویل قسم په الله چې زما احوال رب العالمین محمد رسول الله لویني چې خپل نظم او انسان لدا وایم چې زما احوال ورکا زغره دي ملګری انتقام اخلم او جنگ کوم یا به شهادت او یا زما غلبي. د اختلافي مسله د شکل دی او مجاهد وړاندې ورسته خلافت اسلامي او هغه د لوی لخر مخ لزان ور وړاندې کوي به بجایز. عامر بن امیہ دی الشرک او دبل عقبه صاحب شهید دا به عامر ابن طفیل بلاس باندې ورغه ورته وي د کبه قبيله وي د
مزر د قبيله او د زمر د قبيله وي او هو دا غزما مور نظر کړو او خدای چې ته مال په لاس باندې رااله ته آزاد کړی هغه آزاد کې وختي وخره لور باندې دبر غلام علامه وا قرقره لکه چې کله رااله نو بدیږي کې دونه لاندې دمه کې یو دوه مشرکین رااله او هغه ځان د شیخ کارګه چې لکه زګور تاسو دوست ما خندا مندې سره وکړه چې کله هغه ود شو سم لسنو د توري رواخ هغه دواړي مو وشل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله د صورت حال ملګری شهیدان شو بیا ما د شکار وکي د الله نبی څخه خفش انس بن مالک فرمایي یوم میش رسول الله قنوت نازله وکړه حتی په یوتر کې موکړه امام مالک موتا کې مسند د درزا کې دروي چې په یوتر کې قنوت نازلې دایمي قنوت دایمه به کې موږ فرق بیان کړو چې هغه د رکوع مخکې د روسا دغه لا سوچتواله ضروری دی پاغه کې نه دغه جهر شته غي کې نه دغه معلوم الفاظ نه دی واغه کې معلوم الفاظ دي به ویل چې د خلکو له خطر ولګو رسول الله چې د دوه کسان څنګه ملګری وجلی دي په صحوه کې موږ دیت غوسو اسلامي خلافت د 200 کار وس نشته د الله نبی ورې چې دی بني نذیر سره خو څنګه دا مسله وا چې نو په موږ باندې راځي نو پتا شو ورزو دی بل سره به کوم مکه ورځي چې د وخان د دوی قرض والو د خلکو له ورکو چې ډیره خره کله چې ورله رسول الله ته طلب وکړي چې موږ له 200 خان په کار دي تر څو پرې د خلکو دیت خلاص کو به مهرباني وکړه دلته کې نه چې کله کې نه سو يهود د اسلام سرسخت دشمنان دي هیڅ وخت کو قران کې الله فرمایي تاسو دوستانو ملګری نشي جوړې دي په خپل مابین کې دا مصلحت وکړي چې بر محمد صلی الله علیه وسلم باندې بدجرن دی او په لوګ ورزو اس به وشي قتل وکړو تر څو چې دا نبی ژوندې هدایت ساده چې دا انقلاب بجاری د سر اېدو وجل په کار دي چې ور په ملک امن راشي دلته جنگ دی او الته جنگ دی سلام ابن مشکم ورته ویلې چې ګور یو خو تاسو د سره دزبندي کړی دا دویم کې دي چې الله ورته اطلاع ورکړي نو بیا په شرمو شرمېږي موږ دا کار کوو دا خبره ونه منله دنه نشول دلته دوه وایي ته یو دا چې زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګو دویم دا چې جبرئیل راغی د الله نبی له ویلې چې ځا داخله سره وجل اراده لري رسول الله ډاری کوته ابو بکر عمر علي عثمان دلوی قومندانانو سره ناسو د الله نبی شکل وته ملګرو لم سونه ویل ځکه الله ورته امر کړو چې وځه سیده لاړو صحابه دا خبر فهم کړ چې دې شي د ضرورت پوره کول غیره وځي قوم د سیلاړو حتی چې مدینه ور داخل شو رسول الله ملګری روته ګوري را ګوري د الله نبی نشته مدینه له بشراله ویل یا رسول الله دا څنګه تعجبي کار نه دې موږ له ویلو په خپل سر باندې وروته ملک جبرئیل دا خبر وکړه چې خو محمد بن مسلمه ویلي چې دا کعب بن اشرف قاتلو وې دي خلکو له ورشه او د شي ورته وای چې لس ورځې به تاسو دلته پاتې کېږئ نور به دې څنګه ورکېږئ بلوزه خلک لوزونه مات کړ محمد بن مسلمه چې کله بشراغه او داخله کې راجمع کړ ویل چې د الله نبی وای لس ورځې بدل ته پاتې کېږي او دغه نه بروسه تاسو ورکېږئ چې په کم طرف باندې زید دی یو وخت په اندازه باندې سامان ځان سره وړي شي دلیل به دې چې رسول الله شمال لغل نه دي او نو مجاهدین د چا مال پروا لري چې وسره د خپل سر د الله درزه لپاره دینو د خلکو مال بچي چې سره دا وجهله دا خو زموږ د مال د اصول لپاره راځي رسول الله موږ لپاره دا تربیت راکې چې زګور شه د ډاکمار نه یم او نه د مسلمانانو مجاهدین ډاکمار دي لکه د باز بيدین انسانانو په دماغ کې دا خبره پرته راځي لکه دا خو پردي گاډي تخته یو خلک تخته یو چیر کې یو دا کې یو دا اجازه ورته ورکړه چې دا یو بار د وخانو ډک داسن سره وشي چې څومره مال د سره اصله بنوړي يهود مرعوب شو ویل چې لکه څه بګيږي او څه بنه کېږي عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين اگر حبيب بن اخطب لوي ویل دا څه خبره کوي غطفان موږ سره دي رعز موږ سره دي عسيز موږ سره دي زکوان موږ سره دي او د نور خردانونه باندې قريزه کچيرته محمد برابرۍ عليه الصلاه والسلام برابر بشي کې نه په خلاف باندې موږ مشله راوچتو دا تاسو څه خبره کوي د سره صحه ولا موږ سره نشته کله سره مجاهدین دي خو موږ سره مزوانان دي منافقت وکي قران کې الله دا سوره حشر کې دا خبره ذکر کړې ده حبيب بن اخطب ویلي رسول الله خطر ویلي چې موږ جنگ له تیاری د الله نبی له شکل اساس راغ ورته ویل چې جانب مقابل خو جنگ له تیار فكبر وكبر اصحابه رسول الله ویل الله اکبر ملګری ویل چې الله اکبر لکه دا خو په جنگ خبره بدل شو دی وخت مجاهدین کمزوري دي ظاهري اوی کسان په هوت کې شهیدان شو لس کسان د عاصم ابن ثابت الانصاري په قیادت کې شهیدان شو اوی کسان د شهیدان شوی کوم زیاته او اوس په داخل د مدینه کې جنگ جوړ شو دا ډېر لوی مشکلات جنجال جوړ شو وی سید چې جنگ له تیاری ورزو په د رسول الله ملګری تیار نه شو هغه د شنو ویل شهید الله نبی زمونږ غوډر شهیدان دي او څه بکیږي او څه بنه کیږي بس د الله د نبی امر او صحابه ورته لبیک ویل اصله تیاری ټول راخستې وی رسول الله علي سبل ویلې وی بیرغ والو زر مجاهدین ځان سره واخص عبد الله ابن مکتومه د په مسجد نبوي کې خپل ځبانه خلیفہ مقرر کړي او امیر را پکار دا چې نائب ځان لوټه کی هغه معذور صحابي رضی الله عنه معلومه شو چې لون انسان هغه ګورمنځ کولای شي رسول الله دولس کرت په خپل ځبانه دا امیر مقرر کړي دي
نائب وکله شلاړو هغه معاشره کړل د يهود لوی قلاګان کوم خلک سعودي لاړ غیر معلومات کیږي حتی تر دې پورې کده مشت په اندازه باندې دوی رابار نشي دوی الته گزاره کولی شي ترکارانه کړلې پټي پکې و غیره د رسول الله ملګرو چې نږدې مرشي ونی ولې دوی غش شروع کړه رسول الله ډیر او خیر قومندانونو وی ویلې ملګرو لا جلت ورسته شي چې دا مرمه اسمه خلل راشي ګدا چې دته ورسته کړو تقریبا شپږ ورځې یا 15 ورځې په دومره اندازه باندې د محاصره د رسول الله ملګرو پیغمبر علی السلام د خلقونه اچولې و نه راوته نبی کریم علیه الصلاه والسلام کومه وکړ انسان د ملګرو له ویلې ویل کدي چې د کجوري دی له ور واچوي دلیل په دی چې امیر د جبهه هغه چې په ار تکتیک باندې د دشمن لمات ورکول شي درڅو هغه میدان لره بار کې وسه جنگ جوړ شي او دا کجوري دا د کجوري وشدوره د پلرونو نیکون نه پاتې وي حسن بن ثابت هغه شیرونه ویلي وحانه معنا دا څه ګران کار نه بلکې دا ډېر اسانه کار چې بوایره علاقه کې موږ د کجوري ور واچو امام بخاری ته شیرونه نقل کړی دي چې ور کله ور واچو نه یو د منافقانو ویلي يهود ویلي چې لکه د کجوري ثبت کړی دي چې تاسو د کجوري ور واچو تاسو غزان لوي چې موږ مجاهدین او فساد مشروع کی بعض انسان هغه شي چې مبالغ باندې ناشتي ډوډۍ خړلې او خپل دکانداري کړي او خپل ذمہ دار نور د صورت حال نه پوي نه خو چې مجاهد چرته یو کار وکړي چې ګوره مړه د څومره بد کار وکړي او پلانې کار وکړي خو کدا غم د په کور را پریوته نو به صورت ویلې چې نور موږ زور ورکا ځکه زړه به درد کړي وي خدا خدای بشرګم پوي نه دي صرف دوی خوراک او اسکا کړي دي او به د مجاهدینو په دې کارونه باندې دوی د شاقیدل لري چې لکه دا فساد دی او دا دی او دا سوره حشر کې الله رب العزت آیتونه راولېګل او دغه درې جوابونه وکړه یو جواب دا چې دا کجور رسول د رب العالمین په امر باندې شوی دی او په الله باندې څوک هیڅ اعتراض نشي کولای پر رسول الله باندې اعتراض نه پکار دویم قران کې الله فرمایي ودا کارمه د دیو جنو کې چې داخله و شرمېږي دوی د شرم لپاره چې په ځای کې مثلا ګرانه شونه دغه کورونه او ونی د تخریبول اسلام خودلې دي دا به فساد نه بلکې دا په خپل امن دی او دریمه وجه علماء دا ذکر کړي ودا سخ بخیلان وا چې کله دې کجور له ور واچنه یو دم را بار شو ویل چې موږ تسلیمي درکو موږ زو کجور له ور مو راشوي پری دی دا وی دوی را بار شو له تس نشو څه شام لاړه ازرعات لا سيوجل او سبل جلا سلام ابن ابي الحقيق او حيي ابن اخطب دا لاړه د خیبر په طرف ال روان شو چې موږ خیبر په طرف باندې روان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تاسو یو ځان سره وړل شي سامان نډه کو په دې شرط چې اصله بنوړی وی چې سیدا دینه معلومه دا شو چې مسلمانان ګور هغه چې مال لغله نه دي کې شرط مال لغله نه به په کار دا چې هیڅ مرده پر خود نه وي ځکه نه به وړي وی دا خره چې کله روانې دوه حالات کې شول کورونه ورانول خپل یو وجدا چې په يهودو کې عادت دار دوی چې کله عمل قبضه کې نو پاګې ځای دې قوي آبادی نه کوي اسی چرته چې جکی مجکی کې لرګي مرګي برابر کې چې هغه ځان سره نټو بوت کلاس کې به وړي ځکه دا په خانه داخله عادت لري یو ملک لم چې دوی ور داخلي شي چر درجه په آبادی نه کوي بلکې هغه لرګي نه کوي او دا لرګي به ځان سره خلاصي فریدي درته نه دې آیت کې موږ الله دا تربیت راکې چې لکه په دې خلکو وګوره دوه کېږي نه چې داس موږ د ملک لپاره راغلي دي او موږ د ترقی لپاره راغلي دي او موږ له بدا کار وکړو دا اول خو د ترقی نه ده بلکې تخریب دی به کته شرط وشي جوړم کې اغا چې جکی مجکی او چې کله چې هغه تعالی پری دینه دته وی وړه دمو وجدا چې بده کې مسلمانان پاتې نشي ونه وشي بخیلان و بوکانو باندې کې نه ولي و کې خودلی و د پاجه به زنانه کې نه ولي روان شو دوه کسانو یې دوه قرآني په کې ایمان راوړو یامین ابن عمرو ابو سعد ابن وهب دې دوړو ایمان راوړو رسول الله ورته ویلې د خاندان دې نشه برقرار پاتې شي نه مال هیڅ امانه خو سمته ورته برقرار پاتې شو معنا دا يهود که چرته ایمان راوړي رب العالمین به آخرت هم برابر کوي په دنیا کې الله ورته امن ورکړي دغه د تربیت موږ دارغه او يهود نه به دا خبره شو چې اے يهودو دین د اسلام لغاړه ورکې اساسه په دنیا ما آباد یو د قشن اساسه په آخرت هم آباد او دا وجه موږ الله دمر ولې دا برباد کړو قران کې الله فرمایي چې الله په مخالفت کې واقع و او کوم سړی چې صاحب خو پرېدا د رب العالمین په مخالفت کې واقع شي الله به دله سزا ورکړي او په ډېر نشه طریقه باندې واته دمه راوستي هغه قافلې نه مخ کې کړي يهود ډېر عايش خلک دي یو ملک باندې شکل راشي او به د بیزتی په نیت باندې وژنو د شو طریقه باندې وځي خلکو له پهلوان کې دا خبره کیږي چې ګور موږ ډېر په عزت باندې وته دا مادم کې خو دا ماده کې خو د شرم او د تخت ډګری نور اخري مرحله دا دمه مخ روانه کړي وکانو باندې دا زنانو ماشومان کې نه ولي و او روسه به دوی روان و او شیرونه ویلې چې ګوره موږ د علاقې نه وځو موږ په غیرت باندې وځو موږ په دې باندې وځو اصل کې دا شرم او خدای په خپل ځان له زور باندې غیرت نم کې خودو لاړل
وجدا چې موږ د الله کومک سره نه وځکه الله ذلیل کړو د الله کومک چې انسان نصیب کیږي په صبر باندې تقوا باندې تزکیه باندې منځونو باندې زکات باندې قرض حسن باندې د محمد رسول الله په تابعداري باندې او د قشن په اخلاص باندې دا شینه په يهودو کې ونه حرکت چې کله وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع 50 غری وي او د قشن خودونه د وسپنه ټوپۍ خولي او 50 نيزي وي 300 او 40 توري وي د تر واخستي دوی لاړ وشرمېده نو په دې منځ کې حوی ابن احطب او سلام ابن ابي الحقيق دا چې خبر کې لاړ انت دا علما و نو خلک په ځای مدرجه مکړو دغه مشران او پیران ځان جوړ کړو دا څومره شونه چې پاتې و د دې وجنه دلته دومره زیاتې کجوري پاتې شوې چې رسول الله ملګری مخ کې یا په دې کجوري باندې ماړو یا نه نو دلته رب العالمین وځه ماړ کړو وجه دا چې ټول باغونه پاتې شو يهود اقعنات د مسلمانانو سره لري چې لکه د دوی امیر د دوی امام د دوی نبی محمد صلی الله علیه وسلم زموږ ملګری استری دي او خپل انتقام اخلو چې په هر طریقه باندې د ایمان زلزلہ د زمکه زلزلہ به د ایمان زلزلہ کابل ګرامي رحمه الله دا کتاب لیکره تاسو دا ځان لوخله او نور کتابونه قصه کې چې الولا والبراء اقتضاء الصراط المستقيم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ملګری او غلیمانه چې د دې خلکو د عقيدي و خبره ده یو يهودي شراجیک شي او څل مسلمانان په وجه کې اوجني دومره اجر پکې نه غني لکه یو مسلمان چې بل مسلمان باندې وجني کوشش دا چې دی جله داخل شي خانه جنگي پیدا کی د دې عقيدي مسائل دي د عمل چې د کله پاتې شونه دي کې اختلاف صحابه وي دا غنیمت دي دا موږ تقسیمو قران کې الله یتونه نازل کړي چې دا غنیمت نه دی بلکې دا چې مالفه دی ځکه غنیمت دی لوري چې هغه په جګړه کې ګیر شي جنگ کې قران کې سورې انفال کې الله دغه طریقه ذکر کړی دا 15 سی بشي ایوه بس ایسب الله او رسول الله پاتې شو سلوري سي مجاهدین خپل مابین کې تقسیم کی محدثین مفسرین به دغه تقسیم ذکر کړی دی شاسوار له دوه برخي او پیدل یو یا گاډي والا له دوه برخي او چې کوم انسان به گاډي غلې و برخه او من قتل قتیلا مخکې د جګړې نه چې امیر چاله سیم امتیازات مقرره یاد دي غنیمت نه وشره اخلي او چاله ورکی دا حق امیر به لري او دا بهترین مال لري غنیمت یو خو وجه دا چې بده کې د اسلام غلبه راځي دویم انسان به کې مالدار کیږي سړی په دنیت نه کوي چې جهاد لازم چې الله مال غنیمت راکې او مال راکې او زه به مالدار شم بلکې د الله درزه لپاره جنگي مالداري به خپل راځي ابن قیم فرمایي چې آخرت مقصد وګرځوا دنیا په دلاره کې دا الله خپل درکې او دریم د کفر مغلوبیت پرې کې ثابتېږي نو الله ولې دا غنیمت نه بلکې دا مال فیده دا ټول د محمد رسول الله حق دی مال فیده هغه حق د الله نبی چې څه تصرف کې کولې شو هغه کولو رسول الله د شکار وکي چې بدی کې دی وی مش په اندازه باندې خرچه خپل بیان له جدا کړه او د شمال کې به زکات هم نشته مال فیک دلیل بدی باندې چې دی وی مش په اندازه باندې سړی خپل بچول یا د یو کال په اندازه باندې ذخیره او شتاب وساتي ستاک نو د توکل منافات نه د الله نبی نشه عادت کړو خپل ځان د پاره د صبر لپاره شي نه پرې خودو خو ملګرو الله بیان له شي پرې خودو حدیث مشکات راځي پر روایت د سوید بن عمانه چې دا رسول الله ملګری د وحد غزاګانو را پدې خو دا پټول کې برخدار دي تقریبا اته حدیث نقل لي او یو شاګرد لري بشیر په نامه ان ته بیا هغه حدیث ډېری فائدې پیدا چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دا ټول جهادي ژوند دي دویم د رسول الله دا چې کله کله د ماقام ډوډۍ په مازیګر کې خلاص کړي د ځان تیار کړي چې نه به ماقام په ډوډۍ باندې بند شي نور څه مسائل پیدا نشي دریم دا خبره د حدیث الته معلومیږي چې ملګری کله وږي نو داغوي نور ملګرو باندې زور کولای چې هغه به خلکو باندې خرچه وکړي څلورمه توخه ساتل دا بچرته د توکل منافات نه وغیرہ نور به ډېری پیدا دي نو د الله نبی دی وی مش په اندازه باندې د خپل بیان الله خرچه جدا کړه او نور مال راواخصو د ټول په مجاهدینو باندې تقسیم کې اصله په واخصې د رسول الله ډېر ناشنا عادت او اعد لهم الله تیار کې د خلکو له څومره چې طاقت من قوه ترحبون دا من تاسو روي په دې باندې خپل دشمنان او د قشند الله دشمنان اصله اخستي او خیر امیر ده سورې ملک الله دا تربيت به ذکر کوي چې امیر د مجاهدینو او امیر د مسلمانانو په کار دا چې هغه په ملک آبادی نه کوي د غي سره اصله ټریننګ دا شینه ملګرو برابر کی اصله په واخستي نور مال راواخصو په مهاجرینو باندې تقسیم کی مهاجر باندې څنګه تقسیمو چې کورونه پر خودلې و او څنګه الله ډېر غیرت لري چې کله سړی د الله لپاره یو کار پری دي څنګه الله به هغه عوض ورکړي انصار له ورکي پنځور کې خاص کړه دو صحابه سهل ابن حنیف او ابو دجانه چې رسول الله ورته تور ورکړي و د رسول الله په دفاع کې ودا دومره کلک پاتې شو چې سوار جلده ک جلد القنفذ ودا سرمنی په دې غش باندې د ډکه شوتا به دا ګمان کو لکه د شکون سرمن دي کیفیت باندې دا ورسره سرمنی دې غش ډکه شو او رسول الله ورته تور ورکړي و کعب شه فرمایي د وحد په ډګر کې زړه شو ته یو سړی غیر مسلم د خپل فوج د شي تربيت ورکو چې لکه محمد درنه بچ نشي سره د ملګرو را لاندې کوي
وی سړی راغی چې پر مخ باندې صدر شوی معلومات نه کیدو نږدې و د خپل راغی چې گزارې په وکي بر سر باندې اورو د کوناټو پورې پړک بل کې یو خو نیم بل خو وګرځو وی مخ راکړه کې مال ویل چې کیف رأيت یا کعب انا ابو دجانه کعبه څنګه دی ولې د ابو دجانه ما مجاهد انسان چې په میدان د جنگ کې تبختر او کبر ولیو کې په دې باندې څنګه الله خوشاليږي بل ځکه نه رسول الله فرمایي چې الله به خو غنی دا ابو دجانه له پکې ورکه علي صاحب فاطمه زهرا له ویلې وې د تور د وینې نو منځه او دیش مسله ډېر رښتینولي وکړي د الله نبی ورې چې علي صاحب تا خو ډېر سخت جنگ وکړي خو ګوره سهل ابن حنیف هم سخت جنگ وکړي ابو دجانه ډېر سخت جنگ وکړي دوی په کې ورکړه ځکه انصار ډېر صفاتونه قران کې الله وکړه چې دوی اثار کوي اثاره ابو طلحه رضی الله عنه رسول الله ملګری دی رسول الله ملمرغه کور کې هیڅ شنو توجه ملګرو لوي چې دله بشوک ملمستي ورکی ابو طلحه شبي ولې کور له بوتلو بیبي له ویلې وسه خوراک مرک شته هغه دومره مال دي چې ترکاری د ماشومان یو خوري خیر د ماشومان وده کامل مرنه و چې هغه کله وده کې نو ویل دا دیو مې وبسره ګوتی متي پکې وای دم مړه بشي هغه وکړه د پردې حکم نه پدې شو کیفیت باندې موږ د الله د ترکاری د کاسه کې وردن نه کوو چې ملمه دا ګمان وکي دویم خوري پرې چې دا ټول ډوډۍ ملمه خوري چې کله دا کارو کې قران کې الله ایتونه نازل کړ رسول الله تعالی ویلې و تاسو څه عمل کړی تاسو بیبي چې الله رب العزت تاسو د عمل نه تعجب کې تعجب حدیث کې راځي دوی په لوګه باندې راشپته راکړه خپل موږي و دین ویل شي اثار دین د اسلام د ورکړې دین دی منهاج المسلم کې لیکي چې ورځ د یو چا خپل ملمانه رااله او تقریبا د 100 کسانو ډوړې و وچا او دیجه کې و درشه 15 کسان رااله درسخان چې کله اوار کړی شنو هر ملګری دا ویل چې اڅ ځم بخته کوم لاس بخته کوم خو زه به نه خورم پرې چې د بل ملګری خوري چې کله مجلس خلاص شو او خلک بارو ته چې کور والا رڼای ولګول څنګه چې کم شي به درسخان پاتې و مقشن پاتې و دومره اثار نن موږ تاسو ګورو ابو يزيد امام قرطبي رحمه الله ابو يزيد بسميله خبره نقل کړي د هدایت په تشریح کې وکړه چې حضرت عالم د مزاد د بلخ یو سړیو وېزه سخت تعجب کې واچول ما وې مال یو تاسو ایثار سره وې ما ورته موږ ایثار دی و چې شی موږ خروج نه موږ صبر کوو دا خو بلخ سپیم کوي چې شی خروج نه صبر کوي وې موږ د شي خلکو چې موږ سره شی په لاس کې موجود شي موږ په ملګرو باندې خرچ کوو ځان لوګي لور کوو او شنی به صبر کوو او داینه ورسته به رب العالمین د منافقانو صفات ذکر کړو اي خلکو منافقانو ځان ساتي د ور ولا علامات ذکر کړل منځنه بنه کوي خشوع بنه کوي ایمان به کې نه به فائدې مجلسونه نه به اوړینا اورتونه به کار کوي د امانت لحاظ بنه ساتي او د قشند وادي پابندي بنه کوي د منځه حفاظت بنه کوي خلکو له خیر نه ور کوي خپل شکل بده شي نه جوړي چې صلی الله علیه چې مسلمانانو باندې بدنامه لګي دوی په مابین کې وجودای راولي د قران او سنت باندې ژوند نتیری مصیبت وخت کې به صبر نه کوي د نعمت په وخت کې به شکر نه کوي ګوندن به خپي دروغ بوي فق دمنی بنه کوي د حلال ز کوشش بنه کوي معاملې کې نرمي نه کوي او به د منافق مثال ذکر کوي د منافق مثال څه لکه شیطان څنګه شیطان تعالی وایي چې لکه دا ګناه وکړه دا ګناه کوي چې ملګری مخ شکل در باندې ګناه کوي خپل کار کوي ان اخاف الله نه یریګم منافق انسان تعالی وایي چې دشي بکو خو چې زیات رښتیا شي استبېست الله به ترغیب تقوا لور کې چې خلکو مور متقین شي وتقوا الله وتقوا یوم دا ورځ نه ویریږي چې سبب د الله مخله ودرېږي معنا دا چې د شی کنټرول کوي د فحشا نه ځان ساتي به حیاي مکو چې کوم ځبان الله خبکیږي غیر نږدې کېږي ما چې په کوم شی باندې خوشحالي غیر راوړاندې شي ګناه باندې مشواله مکوي په نیکي باندې دوکه کېږي ما ټول مسلمانانو له احترام ساتي د قران او سنت تابعداري کوي ایمان په غیب لري او د قشند الله او د رسول الله اوامر مني مباحات نزان ساتي د الله سره مینه کوي د الله بندگانو سره مینه کوي طاغوت نزان ساتي حرام نزان ساتي د خپل جبد الله په ذکر باندې آباد کوي د رسول الله په دلاره باندې روان شي دا ترغیبات ورکړه به ترغیب ورکې دي صورت کې قران الله چې دا قران ګورم عظیم کتاب دی کدا چرته په غرب باندې نازل شي نو دا غرب ګوره مېده شي او به اسمه د الله کې څه صفات هو الخالق الله خالق دی بارئ دی مصور دی وغيرها دي کیفیت ورته خبره وکړه معنا د کافرانو حالات بیان کې په ورکو کې د منافقانو حالات بیان کې په بل رکوع کې او د مسلمانانو تربیت وکي دریمه په کدا وشوا د بني غطفان نه یو قبيله بنو حارثه محاربه بنو او دقش بنو ثعلبه بنو محارب بنو ثعلبه دوی خپل مابین کې اتحاد وکي وی ویل چې په محمد باندې عملیات کوو عليه الصلاه والسلام چې ختم وکړو دا څه د سر درد منګل جوړ شو کله یو ځکه عملیات او کله بل ځکه عملیات د دوی د مرکزیت د من جوړل پکار دي چې د مجاهدین یو غلی او یخ ککړ کېنی رسول الله خو ډیر وکړ سړی واغه د شنو چې ډوړې خورو قرار خوبه لکه اوس لکه موجوده حکمرانان شي هغه دومره وکړ انسانو چې خپل حالات د دشمن حالات دا به ټول معلومات غیر پر پروګرام جوړو ملګرو ورته ویل یا رسول الله ته خبر نه وینا
وی بنو صالح او بنو محارب د شي راځل دي چې په موږ باندې عملیات کوي د مجاهدینو په خلاف باندې غلط اراده لري وی ښا وی آو زر مجاهدین به تیار کړه وی دې چې کله به تیار کړه او د دې مشر ولګو مقرر کې سبا ابن عرفه اغلی چې په ورزار داخل په سرال شکل را روان شو غزه د جنگ چرالو ایست دوی تکتیدلی وو او فتح او غلبه رب العالمین مجاهدین مسلمانانو لور کړه د مسلمانانو طاقت ثابت شو رسول الله دا کار ولیکو توجه یو خو به کسان هلته شهیدان و لس کسان به شهیدان و او به شهیدان دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چریکی بریدونه شروع کړل چې د کافر په ځړ کې د عقیده خبره پریوزي چې ګوره مسلمانان کمزوري نه دي د شي بنوي چې لکه موږ شهیدان شیرو بس کرا دي بوس کینو ځم برابر کو به براوزو نه رسول الله کمزوري دي سره د مجاهدین ظاهرین خو به دشمن باندې تعرض کوي چې دشمن له دا خبره کار کوي چې ګوره موږ سره سخت طاقت دي زموږ مجاهدین تر اوسه پورې لا ناس نه دي او اسی پلاسونه کې د دشمن باندې ورتلو پروګرامونه لري دا ماتي چې کله دشمن وخوړه مجاهدین غالب شو کامیاب رالل نو دشمنانو کې نورم روبر پرې وته چې لکه داخل کوډي قوي خلک دي څلورمه پیښه کې دا وشوه رسول الله د خلکو سره وعده کړو چې روان کله په بدر کې به جنگيږي انت ورزو د بنزم کله مسلمان برابر شو د هجرت د شوال میش هغه ورس راځي د احزاب مسله برابرۍ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ځان سره یو نیم سره مجاهدین واخص انزل سوا لسی اسونه روان کړه ابو سفیان چې کله خبر شو چې لکه محمد خو روان شوی دی علیه الصلاه والسلام هغه ځان سره 2000 جنگیالین راواخص او 50 اسونه دا ځکه چې کله د مدینه منورې نه سړی وځي د مکه په طرف باندې اوه کیلومتره کې واقع دی کی طرف لا او تقریبا 10 کیلومتره اندازه ولکېږي چې دوه نیم ورځو کې دي چې دوی ور ورسېده ابو سفیان دغه خو نه رسول الله ملګری دی خو روان دی مر زهران علاقه چې کله ابو سفیان راغنو اصل کې دی بدر نه یریدو ځکه سخت جنگ ماته دلته خړلې و چې لکه به موږ له ماته به نصیب نشي ملګری راځم کړ شورا کافرانو په ژوند کې خروب هم پرې وته او رسول الله فرمایي زما روپ چې دی مش په اندازه باندې وړاندې پریوشي وی ویلې وسخه د جنگ مناسب نه دی وجه دا یو قد سالیدا د وکان خامخ څه بخوري دا سونه بڅخورین دا جنگ بخیر دی بل کله واړو او وسکل بجنګونو کو ادم کړی دا بس راغلو نو بزوم یو دم د ټولو کسانو ویلې چې بالکل هم دا خبره سید ابو سفیان صاحب جنگ نکو د دشمن مشران چې کله دا خبره وکړي چې لکه په دې کال کې وځو په دې کال کې وځو نه کښه مې ټوپونه وې د خپل زینو کې چې اوس بکله یې چې هم دا جازونه کینو موږ کې کینو وته خپل ملک لا وی جنگ نکو ټول ویلې جنگ نکو جنگ ډیر سخت شي او نتیجه ډیر خراب رااله وګوره دا کار وشو دا روان شو تکلیدل رسول الله رب العالمین ویلې وساسو مجاهده ما قبول کړه او الله رب العزت ډیر فضل امر کې غنیمتونه امر کړه ځکه په دې وخت کې دوی مالونه خرج کړه د غنیمت په ځای باندې الله کې برکت واچو الله تی راضي شي د الله درزه لپاره مخکې مونږ ویلو سره به کوشش کوي چې الله سره راضي کم مسواک به استعمالي د ډوړې او د خوراک ساکن ورس الحمدلله بوای موږ بکای زکات به ورکای لله په ځان کې پیدا کی د مور خپل احترام بکای د رب العالمین رضا په خلکو باندې مخکې کوي روزي بنشي علم بکای په مصیبت کې بد الله رب العزت نه خوشحالي کې جزې پځه منه کوي رضیت بالله رب من دا خبره بکای مسلمانانو بد الله رضا لپاره خوشاله ساتي کیسه کلمه او جهاد نو ایسه به دشمنانو باندې نورم روور پرې وته شلکه دا څه مسله شو پنځمه په کدا وشوا اخري نبی کریم علیه الصلاه والسلام له چا ویلې ته خبر نه وینا د رسول الله ډیر خیر ملګری و اطلاعاتو کې وې دومته جندل علاقه چې د بدیزه کې څه باندې شندي او هغه د الله رشکې د خلکو مالونه اخلي اسلامي خلافت به د کوشش کوي چې د خلکو مالونه حفظ او امان کې واقع کی دغه عزتونه حفظ او امان کې واقع کی دا خبره غلطه را چې لکه دوه خلک تکته دی په مقابل کې بسمنه پیسې دا چرته غلم لدا کارونه کوي مجاهد انسان هغه الله د رضا لپاره د خپل سر ای خودله وړاندې کړي هغه په دینت باندې شي الله راضي شي د مسلمانانو مالونه د دوی عزتونه د دوی کورونه ابروګان د په عزت کې پاتې شي کم خلک چې مسلمانانو مجاهدینو مبارک دي چې قدر چې لکه دوی ډاکی کوي اختتاب کوي او دا کوي دا داخله د الله او د الله رسول او د الله د اولیاء دشمنان دي اسی بدنام ور باندې لګي رسول الله شکر د اطلاع ورسې چې لکه دومره جندل علاقه کې د شي پروګرام دی داخله د خلکو مالونه او دا شي نه تکته را تکته ملګر لوي زر کسان راواره نبی کریم علیه السلام به ناس ولانو چې رسول کېږي وسنا دا تقریبا د مدینه منورې له شکل دي چې رواني کې نو ول سره کې سړی ورشيږي د شام نه چې به کله راځي د دمشق نه 15 ورځو کې اندازه ده د مدینې نه لري او شام نه نږدې علاقه کې دا د متجندل واقع ده عبد الله بن رواحه نبی کریم علیه السلام په خپل ځبان امیر مقرر کې اې دی وجنه بعض خلکو دا ویل چې غزوه الرقه دا ماغه بنو سالبه په غزا کې شوې ده خو لیکن دا خبر نه روسره راغلي ده تاریخي واقعه ده د رسول الله تکتیک دا و چې د ورځې په دې کندو کې د ملګرو سره غلې کېدو خو چې کله بشپشو حرکت وکاو د ورځې بغلې او د شپې به حرکت کو
دا د امیر تکتیکی چې مجاهدین له ورکې تر څو پر مقصد لزان ورسېد خو حتی نتیجه دا شو چې هغه رسول الله سره د زر مجاهدین ورسېدو چې کله ورسېدا کورونه لچګوري هیڅ کوم کورونه کې نشته پزړونه کې د محمد صلی الله علیه وسلم روح پرې وته چې لکه دار غلې دي او زر مجاهدین د اق نبی راغلي چې ارجا سره دغه والي د خلکو به ماته خوړلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لس کسان او شل کسان به کورونه کې خوار کړ حالات معلوم کې جدو جنگیلان کم ځای کې دي چې اوس په سراو شو موږ باندې عملیات وکړو پرې دې بیان چې کله د یو مجاهد په قهر شو به در به شګرځي چې لکه دا په کم ځای کې پروت دی په کم ځای کې وزري چې هغه ځنه درو باسي وجنه دي دا اېدینه دا معلومه شو چې رسول الله پر خپل د دشمنان نه د شي بني چې معلوم دا غبانه په اسلام او د کفر جګړې په دې کې بجنګ کو نور بینه کو نه مسلمان مجاهد دا به قتل کوي چې لکه په کم ځای کې اسما دشمن دی او څنګه طریقه باندې ځان ورسمه په کم کې فکر باندې غلبه حاصله کړ خو خلکو دا جواب ورکړي چې خلک نشته رسول الله ملګرو چې مالونه اخلاص کې وخان غړي بچي وغیرہ دې روانه کړي سخرو په دشمن باندې پرې وته په دې مزمنس کې عینه ابن حسن په نامه یو سړیو دا غسر شریکل میکل وکړه معاهدی دا په خیر راغی او کیندري دومه د به ورسه ایمان راوړي د تبوک د غزان ورسه پیغمبر علیه الصلاه والسلام به د سره شریکل کړي معاهدات دی وکړه راغی دلته نو نورم د کافرانو په ژوند کې رسول الله رو پرې وته نو اخري خبره دا شو لکه څنګه چې احد ډوره لوی غزا وا او بدر لوی غزا وا کافرانو ویل چې دې محمد کار اوس پکار دي چې وشي عليه الصلاه والسلام د جهان چې څومره کافرانو دا ټول متحدین په سره جمع کړه يهودو کې دا عادت دی په خبر کې دوی وشي دا ویل چې لکه دا جګړه محمد ویول عليه السلام دی ویول دا يهود خپل مابین کې کینه خبر کې حوی ابن اخطب او سلام ابن ابي الحقيق وی ویل چې دې محمد صلی الله علیه وسلم دې مجاهدینو عملیه مقابله خو نشو کولای خرازي او ناټو جوړ کو د جهان چې د څومره طاقتونه دا ټول ځان سره شریک را روان کو په شریکو به خلکو عملیه شروع دا عادت د يهودو په خانه دی ځکه مجاهد انسان له یو په یو باندې ودرې دي نشي منافقین یو بل دا ټول ځان سره په سب کې ودرې چې ګټم شریک شو تاوان ګټه خو ځان لاخلو تاوان کې شریکان بولی وېڅ شل وکاو وې مخکې د دینه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې عملیه شروع کو یو اړ به منګه سفرونه ملکونو له شروع کو یو ملک سره خبره کو چې لکه ګور دا ډېر دهشتګر سړی دی دا ډېر خطرناک سړی دی زمونږ یو اراده لري چې د په خلاف باندې اتحاد جوړ کو شریکيږي کنه که شریک نشو قسم په الله چې سبستانه ملک اخلي وجنی دی دا هغه خلکو کې ایمان نو بالکل موږ سره شریکو که فوج غواړي کمال غواړي ارڅ درکو اې دې جن يهود لاړ دی بل ملک والا سره خبره وکړه دغه ځل لاړ د بل کافر سره خبره وکړه چې څه وکړو خو یو قوي اتحادیه جوړ کړ رسول الله په خلاف شل کسان ځان سره يهود راوخص وفد چې د ملکونو باندې ګرځیدل درې دوی یو کاروانو اول رااله مکیلا ابو سفیان سره په دارو ندوه کې راځم شو لکه دا محمد نبی عليه السلام دا ګره په ارزه کې په منګه عملیات کوي او څومره غلبي په دوی اسلامي خلافت جوړ کړي د دنیا د اقصر نه به يهود راشي خلک په پاغیزه کې قسمه قسم ګناهونه وکړي دا بمنی دا شراب دی او دا لیکن اسلامي خلافت او مسلمانۍ دوی به نشي زغملي دا څنګه ختم کو څنګه لري کو داخلي څه پروګرامونه جوړيږي او خارجي څنګه جوړيږي او اقتصادي څنګه سره به راشي او نظامی څنګه ودا وی ویل چې قوي اتحاد پکار دی ابو سفیان ورته ډیره کړه موږ تاسو سره شریک شو موږ د خو تاسو سره څلور درجه جنگیرین موږ درکړه څلور درجه جنگیرین دا ورکړه نور دی خو بني سليمه بنو اشجع بنو فزاره بنو مراره دا ټول د ځان سره واخ شپږ زره دیغونه خو لزره کسان را روان کړه لزره کسان چې را روان کړ رسول الله ملګرو تعالی ورسول ویل اے الله نبی د دنیا ټول کافرانو سمو په خلاف اتحاد جوړ کړي څه بکیږي څه بکو رسول الله ملګرو نه راي خصله مشورې کوله تاسو سلمان فارسی ورته ویل یا رسول الله ښه خبره ده چې بدا کوم ځکه دشمن په موږ باندې راځي موږ په علاقه کې بدلتا خندق من کنلو خندق ورته وباسو څه مطلب دومره خند به وباسو چې استه دنګ نشواله او که چیرته راکته کېږي نو پاس په کمین کې به ورته مجاهدین کې نه ولي پتیګه به موله او د قشه بغوشه به موله رسول الله ډیره کو خراله ده سلمان فارسی تاریخ ان شاء الله ورسره بیان شي 200 کاله د ژوند دي بهترین صحابي دي ډېر له سوزانه بدل کړی دي چې اخر محمد رسول الله الله رسول او رسول د جنگ په تکتیک باندې ډېر کوی انسان نو څلوي غزه لس کسانو لور کې او دغه تکتیک ورته بدل کې کله چې ابو سفیان درځي نو وای قسم په الله ودا کم تکتیک چې د خلکو غره کړی ودا د عربو کار نه دی نور څوک راغلي دلیل په دې چې مجاهد اوامر د جبهه له پکار دي چې په یو طریقه باندې جنگ نه کوي تکتیک بدلوا کله په یو طریقه او کله په بل طریقه کله جبهه مسله او کله شریکی مسله کله یو کیفیت کله بل نو به ان شاء الله روان چرشه به برج باندې د رسول الله ملګرو دا خندق څنګه وېسو او هغه په کوم کیفیت وېسو سوره دغه سوره دغه طول
په څو کسانو باندې او پاګه کې د محمد رسول الله بعض معجزات کار شو رب العالمین دې د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو له نصیب کی په دنیا کې د اسلام غازین چې ارزه کې الله دې بلند او چت ولري او د اسلام دشمن رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین